مخیاتوں کی تذکرہ وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې د قرآن کریم دراتلو جبریل علیہ السلام دراوړو په عربی ژبه کې د وحی دراتلو مقام د قرآن کریم صداقت په مخکینو کتابونو کې دارنګه کوم خلک چې بنی اسرائیل موجود دي یهودیان دي نصرانیان دي او موجود دي او هغه خبره کوي نو هغه په دې باندې پوهیږي او هغه دا وایي چې دا قرآن کریم حق کتاب دی دا حق کتاب دی او دا الله رب العزت د طرفنا نازل شوی کتاب دی د دې پیشنګویانې مخکینو کتابونو کې وي کله چې یو سړی داسې خلاف کوي د قرآن خلاف کوي د پیغمبر الله وی د قرآن کریم چې کله یو مجرم کافر ته اورول کېږي نو هم د هغه په زړه کې ورننوځي یو سړی بیا ایمان نه راوړي څو پورې به نه راوړي نو کله چې عذاب پرې راشي نو عذاب چې راشي نو بیا خو مهلت نه ورکولی کېږي بعضې خلک پکې داسې په ضد کې اخته دي وایي موږ باندې راوله که نه عذاب راوله الله چې عذاب راشي نو څوک نشتی چې دی به بچي دی لکه وخت ورکولی کېږي نیټه وله ورکولی کېږي مهلت وله ورکولی کېږي نو هغه وله فایده نه ورکوي الله یې څومره کلي دي چې هلاک کړي وي بیا تذکره د دې کوله چې دا قرآن کریم د شیطانانو د پیریانو د مخلوقاتو نورو د هغو د راوړو شی نه دی دا الله را لېږلی د جبریل علیه السلام په ذریعه باندې شیطان دې ته رسېدی نه شي شیطان لپاره دا جایز هم نه دي دا په اختیار کې هم نشي هغه لپاره مناسب هم نه دي نه طاقت لري دغه لاسکې چې دی خو برتلی هم نشي د اورېدو نه دی لرې ساتلی شوي دي فلا تدعو مع الله الها آخر نو مرابله د دې قرآن کریم مقصد دا ښیي چې د الله نه سوا بل چاته بل اله ته اواز مه کوه که اواز دې د الله نه سوا بل چاته وکړو فتکون من المعذبین نو شی به د عذاب ورکړی شونه ته په عذاب کې اخته شي خبره مخاطب څوک چې دي ټول هغوی ته هر یو تن ته وایي که ته وایې چې اولنی مخاطب خو پیغمبر دی فتکون من المعذبین نو الله پیغمبر ته هم وایي د شرک دا مسله داسې مسله ده دغسې ګناه دی جرم دی چې په دې باندې پیغمبري ختمېږي ښه په دې باندې بیا دې ته نه کتلی کېږي چې دا پیغمبر دی نه نه که پیغمبر شرک وکړو نو د هغه عمل به بربادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بل ځای کې وایي ستا عمل به بربادي نو موږ ته یو قسم د شرک هغه د غټ جرم په لحاظ سره ښیي چې دا غټ جرم دی داسې جرم دی چې په دې باندې پیغمبر ته د سزا ورکولی کېږي که پیغمبر داسې وکړي نو د هغه پیغمبري پرې ختمېږي نو چې بل څوک وکړي نو د هغه سهاري او یوه خبره ده چې زموږ پښتو کې خلک وایي لورې تا ته ویمه ګوره دې اوره نو دا شرک داسې غټ ګناه دی چې وایي پیغمبر ته خو اورئ ما او تا ته وانذر عشیرتک الاقربین
ورپسې خبره کوي چې خپل نږدې رشتہ دار ویاروه. دارنګه مؤمنان دي د هغې لپاره خپل وزر ښکته ساته. مؤمنان د هغې سره ښه په روم تندي باندې میلاوېږه، ښه په عامو خلکو سره چې سړی میلاوېږي په څه طریقې باندې هغه طریقې باندې میلاوېږه. خپل وزر یې هغې ته ښکته ساته. لکه څنګه چې مشر هغه په کشر باندې شفقت کوي، دغه صفت د مسلمانانو مؤمنانو سره. مطلب تکبر نه بزان ساتي او بلاخره ستا نافرماني کوي. نو اعظم بری د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. امت کې بعضې خلک داسې دي چې هغه به نافرمانیانې به کوي. دا د پیغمبر تعلیم دی. څه نه اني بریء مما تعملون، تاسو چې څه کوئ د هغې نه زه بری یم. دغه خبرې ما نه دي کړي. الله وایي وتوکل علی العزیز الرحیم، توکل کوه په الله باندې چې غالب دی، رحم کوونکی دی. الله هغه ذات دی چې تعیني کله چې ته ودرېږي. دارنګه وتقلبک فی الساجدین، ستا تلل راتلل په سجده کوونکو کې، ستا اورېدل رااورېدل سجده کوونکو کې، ستا پاتې کېدل په سجده کوونکو کې، سجده کوونکو سره ستا پاتې کېدل. څوک دي؟ صحابه کرام. بیا خبره کوي چې دا شیطان په چا باندې راځي؟ دا په افاق باندې راځي، دروغجن باندې راځي، ګناهګار باندې راځي. او چې کومې خبرې راوړي نو اورېدلې شوي خبرې راوړي او ډېرې پکې ډېر د دغه خلکو نه دروغجن دي. بیا ورپسې د شعراو خبره کوي. سورت شعراو د شعراو خبره کوي چې شعرا یتبعهم الغاوون. په دې پسې شعراو پسې چې رواني نو اکثر چې ګوري نو غاویان په پسې رواني. مطلب پیغمبر چې دی نو هغه شاعر نه دی. ولې عام طور باندې د شاعر سره هر یو سړی واوا کوي. دغه ګمراه خلک پسې رواني ډېر داسي. نو صحابه چې دي نو داسې دي، غاویان نه دي. پته دا ولګېده پیغمبر شاعر نه دی. صحابو صفت کوي. مخکې یې مو وویل تقلبک فی الساجدین، نو دلته کې بیا وایي شاعرانو خبره کوي. شاعران په هر ځای کې سرګردان دي. پیغمبر خو دغه سرګرداني په هغه باندې نشته. شاعران څه وایي؟ یقولون ما لا یفعلون، وایي یو څه کوي بل څه. ها مؤمنان چې ایمان راوړی عمل صالح کړی الله یادوي نو د هغې حال بیا بدل دی د عامو شاعرانو نه. فلا تدعو مع الله الها آخر، نو مرا بلا د الله سره بل نور الها فتكون من المعذبین. که دغسې دې وکړه نو شي به ته د عذاب درکړی شو نه. وانذر عشیرتک الاقربین، او یره ورکړه خپل نږدې رشته دارو لره، خپل نږدې رشته دار ویروه. قرآن کریم راغلی مخکې وې دې دپاره راغلی چې ته دا قرآن کریم په ذریعې باندې ته خلک ویارې. دلته وایي اول چې شروع کې نو انذر عشیرتک الاقربین، خپل نږدې رشته دار ویروه. د څه شي نه ویروه؟ د شرک نه ویروه، د کفر نه ویروه، د مخالفت نه ویروه، په دنیا کې د بې عزتۍ نه د عذاب نه ویروه. نو دعوت ورکړه توحید طرف ته چې توحید ته راشي، د شرک نه خلاص شي. دارنګه د آخرت عذاب دی، د هغې نه ویروه. جهنم دی، قبر دی، قیامت دی، د هغې نه ویروه. د هغې لپاره یې تیاری وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله دا آیت نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صفا رکی ته وخته، आवाज یې وکړ خلکو ته. قریشو کې د هر یو
قبیلې نوم یې واخیست راشئ आवाज یې چې وکړو خلک راجم شو سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو خبره چې ورته کوي نو اول نو ورته دا وایي که زه تاسو ته دا وایم چې د دې ډېره کې نه اخواته یو لښکر را روان دی او په تاسو باندې حمله کوي تاسو زما خبره ومنئ او یا ما تاسو کې 40 کال تیر کړي تاسو څنګه موندل رښتونه یا دروغجن نبی او دوی جربنا کا میرانا موږ تا باندې بار بار ازمیختونه کړلي بار بار ازمیختونه کړلي امتحانونه کړلي موږ تا باندې تجربه کړلي فما وجدنا فيك الا صدقا نو تا کې موږ د رښتیا نه سیوا پر سره دي موندلي او دا فضیلت د هر ټول هر سنه پوره ده وی والفضل ما شهدت به الاعداء چې دشمن دا گواهی کوي چې او دا رښتونه سره ده دا خسره ده فضل خو هغه چې دشمن یې ومني فضیلت هغه ورواله هغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره وکړه خلکو یې موږ تاوان تجربه کړې نو ته موږ په هر موقع باندې رښتونه موندل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې ښا داسې یو کلمه د تخیمه چې هغه باندې تاسو د دې ټول عرب دا بس تاسو کول راشي دې ټول عرب باندې بس تاسو حکومت شي عجب بس تاسو کول راشي خلکو یې هوا الله تفلحوا او خلق لا اله الا الله وای کامیاب بشي نو بیا خبرې پکې د خلقو خبرې او د خلقو د طرف نه بدر او د خلقو د طرف نه بعضی تکلیفونه پای کې سو یو الہذا جماعتنا استاد پر تباہی ټول ورځ استاد پر تباہی ته پر مراجعه کړیو بیا رسول صورت نازل شي تبت یدا ابی لہب وتب یعنی پیغمبر ته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت پیش کو خپل خلق نږدې خلق ویراو خپل قام قبیله ویراو خلقو کې چا کې چې انابت وو اغیرات له چا کې چې نو د صفات شو کفر کې بات شو ابو لهب په کفر کې بات شو دا ابو لهب کولما داغه خزرا داغه بچی دی هغه په کفر کې بات شو دا ابو لهب خزر جوان ناقیه تذکرم سورۃ اللهب کې الله کوي د زامن او تذکرم کوي داغه د مان تذکرم کوي اس پکار رانا ولا اس پیدا ولا ورنه کړه نوان سره شیرت کلام ربی یا واخ پر نږدې رشتہ دار یا ورکا پر نږدې رشتہ دار ولرا وقف جناح کلمن تواق من المؤمنین او کته ساته بلیا وزری دا جزیلا اچا پارچ تابعی کړه استاد مومنانو نا خپل وزری دا جزئی خپل وزری هغه کته ساته ځان اکل خان مو جوړوي دا تعلیم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی وی د ما تا داوي چې تکله مشر شوي نو مشرای زید نو مشر بدی شي چې هغه د هر چا سره وجي جان کوي د امیر د مشر داغه سبازي صفات پکار دی پام کی امیر بسنګ پکاري نو مخې ترشي امیر داسي سره پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك کچری ته بد زبان وې سخزړې وې نو داخل بستا د خوان دلیو او چا سوچ راغلی نږدې نه پیغمبر لیدل له نو بیا تل نه ده واپس شوی نه ده گمراه شوی نه ده بیا او چې نږدې نه لیدل له پسره په رڼا باندې لیدل نه
بل ته د منافقان او ځان نور قصه او چا چې د سره د اخلاص نه لیدل واپس شوی نه دی. نو امیر کې دا خصلت پکار دی. ولو كنت فظا کته ہے بد زبانہ بد زبان وته کوي بدی وته وي بد القاب وته وي. الله دا امیر د مشر صفت چې دا کوي نو دا وي. ولو كنت فظا کچریته ہے بد زبانہ غلیظ القلب سخت زړه وي. اندګي منافقانو داوي وهو موزنا خبر اوري خبر قبلي تو دا خبر او کې روزه او پیش کې ځل ټیک دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت او امیر کې دا صفت پکار دی مشر کې دا صفت پکار دی. فین عصوک کدی خلق واستانا فرمان وکړه په خپل توایي بری هم ما تعملون یقینا زبرین دا اصل تاسو کوم عملونه کوئ. وتوکل علی العزیز الرحیم توکل کوا ځان سپار په هغه ذات باندې چې هغه د غالب رحم کوونکې. الذي يراك حين تقوم الله ذات ته چې دې تعالی راکل چې تو ودرېږي. حين يراك کله چې تو حين تقوم الذي يراك حين تقوم اني تعالی کله چې تو ودرېږي د مانځه لپاره ودرېږي د بیان لپاره. وتقلبك في الساجدين راوړېدل ستا په سجده کوونکو کې. التا صحابه لګیاږي سجده کې نو ته داغي سره لګیاږي سجده کې موږ کې یا تل راتل ستا په ساجدینو کې ته چې اوسېږي نو د ساجدینو کې اوسېږي. صفت د صحابه کرام تقلبك في الساجدين تل راتل ستا راوړېدل ستا په سجده کوونکو کې ساجدینو کې. انه هو السميع العليم يقينا الله دے اوریدن کے پوہا. هل انبئكم على من تنزل الشياطين اے خبر درکم تاسو لا پاما چا باندې دا وسو خبر درکم دا وسو چې چا باندې راځي شیطانان چې سره اوري نو پچا باندې راوړي چا راځي پچا باندې چا سره دوستانه تعلقات ساتي. ويتنزل على كل افاك اسيم را نازلي را کوزي راوړي په هر هغه سړي باندې چې هغه دروژني ګناګار دروژن دې ګناګار دې نو شیطان دوستان دا هغه سړي ناغه راځي نو يلقون السما راوړي ولا او دې شي خبر او اکثرهم کاذبون او اکثر دې خلکو نه دروژن یا دا شیطانان دې نو دا درو ویل آیا دا کم چې افاق دے اسیم دے دروجن دے گناہگار دے نو اکثر دین دروجنی درو وای دغه شیطانان وته خبره چورا ورسي نو دې بګي څه خبره هغه کیو سو سره نور میلاو کی ناوي مکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نه مخکې داسې بکیدا شیطان په خطا با بہت قطع اسمان تا رات کے دمنائی کو خبری بے اوڑی دی نو دا عام ازینا کمی خبری چی بے واوی دا نرابی دا دیر کاہنانو دا ساحرانو دا ترویتیانو دا جادوگرو دا غیب وقنو کی بیا چولی نو دغی جادوگرو دغی ترویتیانو دغی پالگرو وغیرہ آغا کمی خبری چی بے اوڑی در بی دغه شیطانانو نه داغي سره به سل نور میلاو کړي درو به میلاو کړي ادا اوس کوم دغه شیطانان دا کوم چې پالګری دروځه جادوګر دي پالګری دي سړي ترویتیان دي ساحران دي ناغي درو به ورځي په چالاکیز او وکی چالاکیز دکړي نو تپوس پوگی خان داسی سڑے دے پلان کے دے پلان کی دغه دے ونانا دا تچی کم صفت وے دا زمان پلان کے دے دا میں اترہ دے او ایزا خبر پلان نلار اترہ تا با تابل شاید ناوی دغه سی غٹ دے دغه سی کش دے دغه سی پلان کے دے دغه سی دیگے دے دا سی دے ناوی صفتو نوی ناوی یا پتر کی خیجی یا پا نکر کی خیجی یا پا ببل کی خیجی یا پا پلان خبر کو رشتیا شروع پیر چالاکی کئی گنا
بیا پکې دا پکې مو یلکا پیریانو سره کې پټي خبرې کوي خبرې وکي او لیکي نه دیو ته نه دا نو لاړ شي بیا وګوره دا کسی به شي کوي لګیا وي دی وسوي هیڅ شي نه درو وي اکثرهم الكاذبون اکثر الذين دروجني درو وي کی وشعراء يتبعهم الغاوون او شعراء چې دي نو تابعداري کوي داغي ور پسې کیږي باغي پسې باویان خلق گمراه خلق ندیز کې دا خبره ذکر کې خي وشعراء يتبعهم الغاوون نو مخکې خبره کړل صحابه نو صحابه ليسوا بغاوين صحابه چې نه غاویان نه دي ګان وشعراء يتبعهم الغاوون شعراء چې نو باغي پسې ور پسې کیږي گمراه خلق او صحابه چې نو دا گمراه نه دي چې صحابه گمراه نه دي صحابه خلق دي نو صحابه چې پچا پسې روان دي نو هغه صحابه نه خري هغه صحابه نه خري پیغمبر صلی الله علیه وسلم الم تر انهم فی کل وادی یهیمون ایتنی نه ګوري یقینا دا شاعران چې په هر یو وادي کې دي سرګردان په هر میدان کې سرګردان دي لګیا دي سوینو څو لګیا دي یو پسې بدوي سو بل پسې بدوي سو سکه وان نو یقولون ما لا يفعل ندی وای هغه څه چې کوي نه وای یو څه کوي بل څه الا الذين امنوا مگر هغه سان چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل صالح کړل وذكر الله كثيرا یاد کړی دی الله لرډل د خلکو الله دا نه ځان طریقې جوړوا هغه ته ذکر وا نه د ذکر چې کوم طریقې پیغمبر ویلي ذکر چې کوم څه ته ویل نو ذکر یو قران ته ویل دی نو دی وذكر الله كثيرا یاد الله لرډل دی لګیا تلاوتونه کوي دی لګیا دی ذکرونه کوي نو په هغه طریقې کې چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو دې شي دا وانتصروا من بعد ما ظلموا او بدلا اخلي دي رستو دا غنا چې په دې باندې ظلم پېښې ده وسيعلم الذين ظلموا خامخافت بولیا کسان چې ظلم کړل ايامن قلب ينقلبون چې په کوم اړه باندې دي او دي پته نه لګي دا رستو په تو لګي کنه او په کوم اړه سمولي نو اوري دي په کوم اړه باندې دي او دي کوم طرف ته او دي سورۃ شعراء پدې کې تسلی او مبلغ تا تسلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په نجات د مؤمنانو باندې پیغمبرانو باندې او هلاکت د کافرانو مخالفین او مقابل وانه لتنزيل رب العالمين یقینا نازل دلی نازل شوی دی دا کتاب در رب العالمین د طرفنا نازل دلی دی کتاب در رب العالمین د طرفنا نزل به الروح الامین نازل راوړل دی کتاب در جبرئیل علیہ السلام علی قلبک استاب رسول باندې تكون من المنذرین دې د پاره چې شی ته دیر ورکوونکو نا بلسان عربی مبین وجب عربی ښکار کی وانه وجب عربی ښکار باندې نازل شوی وانه لفی زبور الاولین یقینا ذکر دی قران صداقت د قران خامخا مخکینو کتابونو کې اولم یکن لهم آیه ان یعلمه علماء بنی اسرائیل آیا دلیل لپاره دا دلیل قران دی دا نه قران دا چې پیجنی دی قران کریم لرا علماء د بنی اسرائیل ولو نزلناه على بعض الاعجمین کچې نازل کړي موږ د قران درا په بعض اعجمی خلق باندې فقرأه علیهم نو اغا دوستل وی دی قرآن کریم لرا پدوانی ما پدی خلق بانی ما کانو به مؤمنین نو دا خلق پاغبانی ایمان راون کی کذالک سلکناہو دانگی داخلو ہونگا دی قرآن لرا فی قلوب المجرمین پزنون مجرمانو کی لا یؤمنون به ایمان دراویا پدی بانی حتی یرون عذاب العلیم تردی پوری چوینی عذاب درناک فیاتیہم باغتتن رازب دی دا عذاب اچانک وهم لا يشعرون دي شعور لري فيقولوا
نو دا خلق وی هل نحنو منظرون دا خلق بوئی باغ وقت کی کلچ عذاب براشی آیا مونگ لا مولت را کولے کی افا بی عذابنا یستعجلون آیا زمان پا عذاب آئی دا خلق تادی کئی تادی سرغواریا فرائی تائی متانا ہم سینی ایسا خیال استا کمونگا فیدہ ورکو دے خلق لرا سو کانا سمہ چاہم بیارا شیدی تاز ما کانو یوعدون آغسر چی دے خلق لبی یرا کولے کی دیشی ما اغنا عنهم ما کانو یمتعون فیدہ ورنکی دے خلق لرا آغسر چی دے خلقو بے فیدی آغستی دے خلقو کمی عمر وقت ولا ورکیشیو وما لکنا من قریت او ندے حلاک کری منگا یوکی لرا الا لها منذرون مگر خوداوی دپارا یر ورکون کی ذکرہ دا کتاب چی دا پند ہے دا قرآن کریم چی راغلن دا پند پار راغلن سیاد دا پارا وما کننا ظالمین نیمو ظلم کی وما تنزلت بی شیاطین او ندی راوڑی دے قرآن کریم لر شیطانان وما ینبغی لهم او ندی مناسب آغی لا وما یستطیعون او ندی دے طاقت لری آغی انہو من السمع لمازلون یقینا دی خامخا دی خداوردون من المعذبین کنی شیبت و دا عذاب ترمیشونا وانجر عشیرتک الاقربین او یرا ورکا یا یرا ورکا واقبل نیزدی رشتدار لرا وخفز جناحکا لمن اتبعاک من المؤمنین او کت ساتا خپلو وزر لرا دا آغا چاہ دا پارا چی تابیداری کرنستا دا مومنانونا فین عصوکا کدی خلق استانا فرمانی بڑا فقلو توائنی بریو مما تعملون یقیناً زبریم دا غسنا چی تاسو کم عمل کوئی وتوکل علی العزیز الرحیم اور توکل کو پالا بانی چی غالب دے رحم کون کے اللذی یراکا حین تقوم آغازات چی یراکا اینی تالرا حین تقوم کل چی تودریگی دا بیان دا پارا کل چی ودریگی مانستا کل چی ودریگی کل چی تو اوسیگی دا دے خلق پمنس کی زیر آزی ودریگی دا دی پمنس کی وطقلو وقت الساجدین او اوڑیدل راوڑیدل تلارا داستا پا ساجدینو کے انہو وسمی والعلیم یقینا اللہ آغد اوریدن کے پوا حل انبیوکم علا من تنزل الشیاطین آیا خبر درکم تاسولا پاچا بانے چرازی باغبان شیطانان تنزل علا کل افاق ناسیم را ناسیلی کی را پوزی کی پا ہر دروجن بانے گناہگار بانے یلقون السماع راوی وطا اوریدلی شوی خبرہ و اکثرهم کاذبون و اکثر دی خلقون دی دروجن درو ویو کی و شعراء یتبعهم الغاون او شعراء تابداری کی ورپسی کی یہ باغی پسی گمراہ خلق غامیان خلق علم ترى انہم فی کل وادی یہیمون اے نبوئے تو یقیناً دا شاعران چیزی دی پہر وادی کی پہر سے کی پہر میدان کی سرگردانی وانہم یقولون ما لا یفعلون او یقیناً دی چیزی وی ما لا یفعلون آغسر چی کینا الا الذین آمنوا مگر آگسان چی ایمان روڑے عمل صالح کرلے و ذکر اللہ کثیر یاد کرلے دے اللہ لرڑے وانتصروا من بعد ما ظلموا او بندہ اخلی کی رسول آغنا شیدی باندی ظلم لے شوے دے وسیعلم الذین ظلموا خامخا پو بشی آگسان پتہ بولگی آگسان تا چی ظلمی کرلے آئیم منقلبی ینقلبون چی دی پکم عرقانی اوڑی اللہ رب عزت مولا قرآن سنت بندہ من کل توفیق راکی واخر دعوانا سورة الفاتحة روجيتا ومسجد في الأخبار غرس رابطة بالنرس وخذ بسي ننبي يشوفيكم يا إن شاء الله اخترنا